د وخت د بادشاه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څومره مینې. ای خلکو بادشاهان دی الله تعالی موږ له دغه شانتې راکړي لکه څنګه چې تېرې زمانې بادشاهان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې هم صحابه کرام تیر شوي دي، هغې کې هم سرداران تیر شوي دي، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی رضی الله تعالی عنہ. بیا په وروستي دور کې هم دغه شانتې انبیا کرام د بادشاهان تیر شوي دي. یو بادشاه د سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه نامه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات بې انتها محبت لري او دومره زیات محبت یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک هغه به چېرته هم بیا اودس نه اغوستو، یعنې هر ټایم چې کله به اودس و نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک به محمد اغوستو، چې کله به اودس نه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم به مبارک به هم به اودس نه اغوستو. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د نبی علیه السلام سره دومره مینه وه، د ده یو خادم و، خادم خاص یا ملګری و، نو د هغه نامه محمد و. نو ده به ورته چې کله اواز هم کو ای محمده ای محمده راشه محمده محمد، نو دی په اوداسه کې به اودس به یې نوم نه اغوست. یو ورځ ده ورته اواز وکړو وی ای تاج الدینه دې خوا راشه، فقال راشه دې خوا راشه ما څخه راشه. دی لاړو، د بادشاه د حکم تعمیل یې وکړو، خبره ولې ومنله چې بادشاه سلامت ته سوی هغه کار یې وکړو. چې کله یې کار پوره کړو واپس کور ته خپل کور ته لاړو. 3 ورځې تېرې شولې کور کې، بادشاه دربار ته دی حاضر نه شو. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه ورپسې کس ولېږو چې لاړ شه هغه ته ووایه ته ولې نه راځې دربار ته ولې نه راځې. چې کله دی لاړو او دغه محمد په نامه باندې کس دی راوستو، محمود غزنوي رحمت الله علیه ته تپوس کړي ځوانه محمده ته ولې نه راتلې، څه وزر و تا ته مسله څه وه 3 ورځې دربار ته رانلې. هغه محمد ورته وایي وی بادشاه سلامت ځکه نه راتلمه چې تاسو ټول عمر ما ته نوم اغوستنه د محمد په نوم باندې به راته اواز کو، محمد راشه محمد دا وکړه محمد دا وکړه، یعنې د محمد نوم به اغوستو. خو دا یو ورځ تاسو ما ته دا نوم داسې واغوستل نو ما زړه کې دا خبره محسوسه کړله کېدای شي بادشاه ته محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه ته چې زما په باره کې داسې ویلي څه غلطې خبرې کړي، یا د محمود غزنوي رحمت الله علیه د ده په زړه کې زما په باره کې څه غلط دغه راغلی بدګماني راغلی. سلطان محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه ته فرمایي وایي نه دا مسله نه ده، نه راته چې ستا په باره کې څه ویلي دي، نه خو زما په زړه کې څه غلط بدګماني راغلی ده، لیکن صرف په دغه کې وجه باندې مې تا ته په دغه ورځ باندې تاج الدین نوم استعمال کو چې زما په دغه ټایم کې اودس نه و. حالان کې داسې ګناه نه دی چې د یو سړي اودس نه او د محمد نوم واخلي، داسې ګناه نه دی. الله تعالی قرآن کریم کې هلته فرمایي واذکر الله کثیرا، د الله تعالی ذکر کوئ، د الله تعالی نامې اخلئ ډېرې اخلئ. نو ګور الله تعالی په قرآن کې داسې نه دی ویلي چې صیامن کثیرا صلاتن کثیرا چې ډېر منځونه کوئ یا ډېر روژې نیسئ. خو الله تعالی وفرمایل واذکر الله کثیرا، بس د الله تعالی ذکر کوئ ډېرې کوئ، دا نه دی ویلي چې ډېر روژې ونیسئ ډېر منځونه وکئ. نو فرمایي چې ځکه الله تعالی واذکر الله کثیرا ووایي چې ډېر ذکر کوئ د الله تعالی ډېر ذکر کوئ، چې په دې کې مشقت تکلیف نشته چې سړی په لاره باندې روان دی بس تسبیح راهنستې دي ځان له ذکر کوي د الله تعالی سبحان الله وی الحمدلله وی استغفر الله وی ځان له بخښنه غواړي. یو سړی په کټ کې ملاس دی او داسې نشته دی په کټ کې ملاس دی تسبیح را ځان له ذکر کوي. یو سړی په لار روان دی ولاړ دی ناست دی او دس کړی به او دس لري ځان له ذکر کولی سي. خو اوس د دې په مقابله کې صیامن کثیره نه دی ویلي، روژې ډېر نیسي، ځکه که روژې ټول عمر ته روژې نیسي نو صحت به دې خراب شي، ګرانه به شي ورته. که ته ټول عمر منځونه کوې بیا ورته ګرانه شي. الله تعالی وفرمایل واذکر الله کثیرا، الله تعالی ذکر کوئ ډېرې کوئ، ځکه دې کې مشقت نشته دی. نو که یو سړي د محمد نامه صلی الله علیه وسلم واغوستله او بې اودسه یې واغوستله نو څه ګناه خبره نه ده، کافر کېږي فنا. لیکن سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه کې دومره ادب او احترام و چې د هغه محمد د خپل خادم د هغه نوم به
بیا اودس نه اغوسته، یعنې محمد نامه به ورته بیا اودس نه اغوستله. نو دغه خادم ورته وایي ما ویل چې حضرت چې زما په باره کې تاسو چا څه خبره کړې ده یا تاسو زمانه په ما باندې بدګماني راغلې ده. محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه ته فرمایي وایي هېڅ هم نشته دی، خو صرف زما په هغه ټایم کې اودس نه و، د اودس په چې مې نه و اودس نو ستا نوم محمد نوم راته اخیستل ډېره زیاته بېادبي ښکارېدله چې زه به بې اودسه د دواړو جهانو سردار نوم مبارک اخلم. په دغه کې وجه باندې مې تا ته نوم واخیستو تاج الدین. دا د پیغمبر اسلام سره مینه وه چې د هغه نوم به یې بې اودسه نه اخیستو. الله تعالی دې زموږ او ستاسو مینې هم هغه شانته کړي او موږ او تاسو د الله تعالی داسې حکمرانان راکړي لکه محمود غزنوي رحمت الله علیه ښه شان.